نصره أظله الله تعالى في الدنيا والآخرة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفتى بغير علم كان اسمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. دا د حقوق العباد په حواله باندې او د بندګانو د یو بل باندې د حقوق په حواله باندې یو څو حدیث دي. په عام طور باندې د دې خبرو تذکرې خلک نه کوي او د هغې د وجې نه خلک په اسلام او په مسلمانانو باندې ډېر زیات اعتراضات کوي. په دې مخکې ورځو کې په دې یورپ کې او په دې مغربي ملکونو کې یو نو مسلم د قرآن مجید نه سل سوالونه او سل د حقوق العباد په حواله باندې احکامات هغه را نقل کړي دي او بیا د علماو نه د کوم علماو نه به یې تپوس کړی. په هر حال وایي چې د علماو نه مې تپوس وکړي دا تاسو د قرآن په دې اصولو باندې او په دې احکامو باندې عمل ولې نه کوئ؟ نو د هغه خبره ټیک هم ده چې اجتماعي طور باندې مسلمانان دا خبرې ډېرې زیاتې نه را مخې ته کوي او دا خبرې بار بار مخې ته کول پکار دي. خو که د کومو خلکو دا خیال وي چې د دې حقوق العباد و اهمیت دومره زیات دی چې حقوق الله دې بالکل نه وي، لکه د مغرب چې څنګه طریقه ده، حقوق العباد دې هم زمونږ په شانتې اهمیت ولا ورکړی شي چې د الله تعالی حقوق دې پامال کېږي او په هغې د څوک پروا نه ساتي، خو بندګان ډېر زیات اهم دي او د دې حقوق ادا کول ډېر زیات اهم دي. نو دا بیا د اسلام طریقه نه ده. د اسلام او د شریعت طریقه د ټولو نه اولنی خو دا ده چې ایمان بنیادي شی دی او ایمان په الله باندې او په ملایکو باندې او په رسولانو او په کتابونو او په آخرت او په تقدیر باندې ایمان ته وایي، اعتقاد ته وایي. دا اعتقاد او د عقیده چې د چا درسته نه وي نو هغه الله تعالی بیا نه بخي، اگر چې هغه په دنیا کې ډېر ښه کارونه کړي. خو د دې باوجود چې د الله تعالی باندې عقیده هم درسته وي خو د بندګانو حقوق نه ادا کړي نو دا هم نیمګړې مسلماني ده، دا درسته مسلماني نه ده، دا نه د دعوت طریقه ده او نه د الله تعالی د بندګۍ درسته طریقه ده. د الله تعالی د بندګانو حقوق ادا کول هم د شریعت مطابق ضروري ده. او چې کله مسلمانانو د الله تعالی د بندګانو د حقوقو د ادایګۍ طرف ته توجه کمه کړه نو بل طرف ته د رد عمل په طور باندې مغرب د انسان نه بالکل نعوذ بالله خدای جوړ کړو او د خدای درجې ونه ورکړو. هیومنزم نن سبا بالکل دا د اسلام او د توحید او د ایمان په مقابله کې یو مذهب جوړېدو والا دی. د انسانیت او انسانیت زموږ مذهب دی، انسانیت د مذهبونو نه بالاتر دی، انسانیت د مذهبونو نه بالاتر. انسان په څه شي جوړېږي؟ صرف په دوه خپې په ګرځېدو باندې انسان جوړېږي که دا په څه کردار باندې انسان جوړېږي؟ هغه کردار به څوک متعین کوي؟ هغه کردار چا ښودلی دی دنیا ته؟ اوس یې څوک ښیي دنیا ته؟ دا سوالونه د خلکو نه سړی حق لري چې داتې وکړي چې کوم خلک انسان نه خدای جوړول غواړي. خو به هر حال د مسلمانانو فرض دا دی چې هغوی د حقوق الله او د حقوق العباد د دواړو اهمیت په ذهن کې کیږي. کله کله خلک زموږ نه دا تپوسونه کوي چې فلانکي سړي د انسانانو ډېر لوی خدمت کړی دی، دی هم جهنم ته ځي. چا بجلی جوړه کړې ده، چا کمپیوټر جوړ کړی، چا اے سی جوړ کړی دی، چا د ګاډي جوړ کړي دي. دومره د انسانانو دومره لوی خدمت یې کړی او تاسو وایئ چې خدای نه مني دا به دوزخ له ځي. نو زه ورته وایم چې ساده خبره خو دا ده چې د یو سړي کور جوړ کړی او ته ماته وایې چې یاره زما د هغه سړي ډېر زیات خدمت وکړو، ډېر مې قدر هم وکړو، سلام هم ورته کوم او د هغه د بچو هم ډېر زیات خیال ساتم او د هغه د بهر او صفتونه هم ډېر زیات کوم، خو کور ته مې نه پرېږدي. د کور ته د پرېښودو دپاره به صرف دا شرط دی چې هغه ما پېژني او یا صرف د هغه سره تعلق ساتم یا د هغه د وروڼو عزیزانو یا د هغه د بچو خدمت کوم او خیال یې ساتم. که د کور ته د ورتلو دپاره ځان له شرایط دي. یو سړي د چا سره یو تعلق دی د هغه د وروڼو سره د هغه د کشرانو سره زما بچو ته په سکول کې ډېر ښه سبق وایي، خدمت یې کوي، یو چاچا دی، یو سړی دی، استاد دی، ډېر زیات کار کوي، ډېر ښه خدمت کوي. خو ضروري ده چې کوم سړی زما بچو ته او زما بچی په سر ګرځوي او د هغه په سکول کې خدمت کوي او په کالج کې خدمت کوي او ورسره سلام کلام کوي، نو دی به زه کور ته راپرېږدم. که نه د کور ته د راوستو دپاره ځان له څه شرایط دي.
کور ته به کوم سړی را دننه کوي نو جنت ته الله تعالی له طرف نه یو جوړ شوی کور دی هغه د الله تعالی ګاونډ دی د بعضې حدیثو کې راځي که نه کوم سړی چې شوم دی کوم سړی چې بخیل دی کوم سړی چې کنجوس دی زما د په خپل رب په خپل ذات قسم یې الله تعالی وایي زما د په خپل ذات قسم یې لا یجاورني فیها بخیل یو اوږد حدیث حصه ده چې الله تعالی جنت جوړ کړو نو جنت ته یې ووایه که نه د خپل ځان په باره کې تبصره وکړه نو جنت وی چې قد افلح المؤمنون نو بس مؤمنانو مزید دې ځای له به راځي نو د دې نه غټه تبصره بله څه ده نو الله تعالی ورته وایي چې خبره خو دې ډېره مزیداره وکړه والذي نفسي بيده ونفسي زما دې په خپل ذات قسم چې لا یجاورک فیها بخیل لا یجاورنی فیک بخیل زما په دې ګاونډ کې دا زما ګاونډ دی په دې ګاونډ کې د شوم سړی نه پرېږدم بخیل او کنجوس سړی پکې نه پرېږدم نو دا خو د الله تعالی ګاونډ دی الله تعالی تیار کړی شوی کور دی څوک پکې پرېږدي او څوک پکې نه پرېږدي ته دا تپوس وکړه چې په دې کې به څوک پرېږدي کور ته د ننوتو دپاره څه طریقه ده یو ملک دی هغه د ملک خلق دی او هغوی د هغه ملک د داخلې دپاره یو طریقه جوړه کړې نو هغه به هغه نه تپوس وکړه چې هلکه ستا د ملک د داخلې او د ویزې هلته د کله کله به ویزه هم درته میلاو شي خو مستقل به هلته نه اوسېږي کله به ویزه درته میلاو شي خو هلته به کار هم نشي کولی نو دا خو د هرې خبرې دپاره ځان له ځان له اصول د جنت ته داخلېدو دپاره الله تعالی ځان جنت الله تعالی جوړ کړی د هغه نه تپوس پکار دی چې آیا دې ته د درتلو دپاره خپل سړی ځان له اصول جوړ کړي خپله څه لاره جوړه کړي که نه څه مخکېنه څه لار جوړه ده د هغې جوړې لارې باندې به تلل غواړي نو به هر حال دا خبره خو په خپل ځای ضروري ده چې خلک به پوهې خو ځان هم پوهېول پکار لکه دې حدیثو کې ساده خبرې اولنی حدیث کې دا دی چې من اغتیب عنده اخوه المسلم هغه څوک چې د هغه په خوا کې د یو مسلمان غیبت وشو وروستو حدیث کې بیا راځي هغه هم تاسو ته وایم حدیث چې کوم سړی چې هغه د حیا څادر غورځولی او هغه بې حیا شوی او هغه کله او بې حیایي او بېدیني کوي او کفر کوي او ګناه کوي نو د هغه غیبت نشته او مخکې یو ځل ما په هغې باندې بحث هم کړی چې شپږ قسمه خلک دي د هغې غیبت کې ګناه نشته د هغې نه علاوه نورو خلکو چې د دین په حواله باندې کوم سړی غلطې خبرې کوي دنیا ته د دین غلط تصویر پیش کوي نو علماو د هغې متعلق هم لیکلي دي چې د هغه غیبت هم نشته امام شعبي رحمه الله ډېر لوی عالم دی هغه به خپل یو ملګري ته ووایي تعال نغتاب راځئ چې غیبتونه شروع کړو خلکو ته به دا خبره دې دپاره کولی چې دا خلک دې ته دا سادهګان دې ته غیبت وایي لکه علم نه لري او صرف هسې شیخان غونته کي او هسې د نیکۍ تصور یې په ذهن کې او ثوابونو ګټلو دپاره لګي نو هغه دا غیبت دی دا ګوره دا خلک له یادې غیبت کوي نو هغه به وایي راځئ چې غیبتونه شروع کړو نو دا به یې خلکو ته دا ښودلی چې دا غیبت نه دی دا خو کوم خلک چې ځان نه حدیث جوړوي د ځان نه دین جوړوي او په دین کې نوې خبرې د ځانه دننه کوي د قرآن د آیت غلط تفسیر کوي د آیتونو غلط د احادیثو غلط تفسیر او مطلب بیانوي که دا د خلکو ته ونه ښیي چې دا غلط کار کوي نو دا خو بیا د دین بنیادونه به ونړېږي لهذا دا د دین خبره ده عبدالله بن مبارک وایي دا دین دی چې ته به د هغه سړي هغه عیبونه او د هغه غلطۍ به خلکو ته ښکاره کوې چې کوم سړی لګیا دی په دین کې د ځانه خبرې جوړوي د دین په حواله باندې چې کوم سړی د خلکو سره ظلم کوي او زیاتی کوي نو هغه به خلکو ته بیانوي نو دا خو لیکن د دې نه علاوه چې هسې خلک لګیا دي او غیبتونه کوي یو ډېر لوی ښه د دین خادم دی په هغه پسې اوسه پورې خلک په مولانا مودودي او په سید قطب شهید رحمه الله پسې لګیا دي پسې لګیا دي او دې ته دا وایي دا ګنې مونږ ښه کار نو داسې په څو خلکو پسې خلک لګیا چې هغه د دین کار کوي او دی د هغه غیبت کول غواړي من اغتیب عنده اخوه المسلم د هغه کردار کشي کوي د چا په خوا کې چې د مسلمان ورور غیبت وشو نو فلم ینصره او دی مسلمان دی او د هغه مدد ونه کړو امام نووي او د نورو خلکو دا خو مناوي دی دا کومه شرح یې لیکلې ده نو دې نورو خلکو دا لیکلي دي چې دا غیبت یوازې دا نه دی چې په خولې باندې الفاظ صریح الفاظو باندې وایي که په اشاراتو کې وکړي هم دا پکې مراد دی په اشاراتو چې په اشاراتو کې هم ستا په خوا کې د چا مسلمان غیبت وشي ته پوهېږې چې دا هغه غیبت په تعریف کې راځي دا دی خالصه د ژبې د هغه زیاتې دی چې دی کوي او دا نه ده چې دی د دین دفاع کوي یا د اسلام دفاع کوي یا د بل مسلمان ورور دفاع کوي
او ته د مدد نه کی نو اذله الله تعالی فی الدنیا والآخرة نو الله تعالی به دا سړی ذلیل کی په دنیا او آخرت کې. هغه بل خو به خود ذلیل کی چې هغه غیبت وکړي او ډېر لوی ګناه کبیره وکړه. خو دا کوم مسلمان چې دی ځان ته مسلمان وایي او د په خوا کې دا ګناه کیږي او دا ګناه نه بندوي او دا مدد نه کوي نو الله تعالی به دې ذلیل کړي. انسان نه غلطۍ هم کیږي او خوبۍ هم پکې چې یو سړی د هغه غلطۍ بیان کړي نو ته کم از کم دا ووایه چې دا پکې غلطي تا ویلې ده دا غلطي خو هغه ته مخامخ ویل پکار دي یا په داسې ځای کې ویل پکار دي دې څه فایده یا او که دا دین سره تعلق ساتي نو ټیک ده که هغه غلطه خبره کړي آیت غلط بیان کړی دین غلط بیان کړی حدیث غلط بیان کړي نو بیا ته موږ هغه تصحیح وکړه چې موږ د هغې باندې پوه شو او نه که دا وجه نه وي او هسې ته د هغه غیبت کوې نو دا خو به خوبۍ وي نو خوبۍ به سره بیان کړه کم از کم چې د هغه په باره کې ته وایې زه د هغه په باره کې خبره کوم نو د هغه خو به څه خوبي نو خوبي هم بیان کړه نو کم سے کم دومره مدد دې د هغه وکړي چې هغه په دې پوه شي چې یار دا خبره ما ښه ونه کړه. دویم حدیث دی من افتا بغیر علم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې فتوا ورکړه د علم نه بغیر نو کان اسمه علی من افتا نو د ګناه په هغه چا باندې ده چې چا دا فتوا ورکړي. فتوا د فتا نه جوړ دی. فتا ځوان ته فتوی ته ځکه فتوا وایي چې د ځوان سړي چې څنګه قوت او طاقت یې داسې په دې فتوا کې هم طاقت وي. په فتوا کې طاقت د څه په وجه وي هغه په زور نافظه کېږي نه لکه قضا او فیصله چې په زور څنګه نافظه کېږي. څوک چې قاضي او جج دی هغه چې فیصله وکړي او د پولیس او د حکومت او د قوم د حکومت او د ریاست په زور نافظه کېږي. فتوا په داسې زور نه نافظه کېږي او په فتوا کې چې کوم دلیل او په فتوا کې چې کوم قوت یې هغه د دلیل له وجې نه وي یا خبره د دلیل په بنیاد باندې ډېره زیاته مضبوطه وي چې دلیل باندې زیاته مضبوطه وي نو هغه ته دې وجې نه فتوا وایي او هغه چې څوک هغه فتوا ورکوي هغه ته مفتي وایي. نو د فتوی لپاره علم ضروري دی او دا ډېر اوږد بحثونه دي چې څومره علم مولا پکار دی. خلکو دا ویلي دي چې دې لپاره اجتهادي علم پکار دی چې دومره لوی علم ورسره چې هغه د نوي مسایلو حل د قرآن او سنت په رڼا کې راایستي د قیاس په ذریعه د اجتهاد په ذریعه د تعبیر په ذریعه دا درې د اجتهاد طریقې دي. بله پکې اجماع هم ده یو اجماع ده یو تعبیر دی یو اجتهاد دی یو قیاس دی چې دا خبرې پیژني چې داسې خبرې مخکې راغلې وي چېرته که نه وي راغلې د دې په شانتې خبرې راغلې وي که د دې په شان خبرې مخکې نه وي راغلې داسې خبرې نه وي راغلې نو آیا دې کې داسې څه تناسب او څه مناسبت داسې شته دی چې هغه د بلې خبرې سره یو ځای کړو. که بلکل هېڅ مناسبت نه نو بیا د شریعت عام اصول د شریعت عام قواعد او د شریعت چې کوم مقاصد دي د هغې سره هم آهنګه خبره او د هغې سره قریبه خبره کومه یوه کېدی شي کوم حکم کېدی شي سړی دلته ورکړي. دا ډېر ګران کار دی. بعضې وخت کې کله به سړی ناست وي موږ نه به سړی د مسلې تپوس وکړي نو موږ هم د مسلو کې خامخا سړی تأمل کوي سوچ کوي غور کوي. علماو دا لیکلي سړي د مسلې تپوس وي فوراً دی جواب ورکړي نو دا خبره د ده په غلطو کې شمارېږي. خلک خو به وایي چې هغه زبردست علم ورسره خو ټک او پړک او خبره کوي او څه ده بس خبره کوي خو دا د ده په غلطۍ کې علماو شمار کړی دی. دا سوچ نه بغیر خبره کوي. دا ممکنه ده چې د ده غور کړی وی سوچ یې کړی وی فکر یې کړی وی نو په دې الفاظو انتخاب به یې کړی وی اگر چې خبره به ټیک وکړي خو دا طریقې ټیک نه ده. او علماو دا هم کړي دي یو عالم به ناست و بل عالم به په خوا کې ناست نو کوشش به یې دا و چې یاره دی بل د جواب ورکړي دا بل د جواب ورکړي. نن سبا زموږ په خوا کې دا شي چې زموږ سړی به ناست وي هغه ته به علم بلکل نه خواص وي لکه هوښیارانو سره به ناست پاس وي څه خبرې به یې اورېدلي یا به یې ته د اردو پښتو یو کتاب کتلی نو به صبر زه ته جواب ورکوم ما سره څو ځله داسې وشوه ما ته ته چپ شو زه جواب ورکوم ولا وایي د ده جواب زه ورکوم زه به حیران شم سړی به څه ووایي دا دنیا ده نوې دنیا ده په دې کې موږ اوسېږو ناشنا مخلوقات دي پکې ناشنا خبرې دي پکې. نو من افتا بغیر البته دا یو خبره هم په ذهن کې کېنوی چې کوم سړی چې هغه د فتوې اهل نه دی نو څوک د هغه نه فتوا تپوسي نو اول هغه هم دا ذمه داري ده که هغه سره د دین قدر وي نو هغه هم پکار ده چې هغه د چا نه تپوس کړي چې د هغې متعلق هم معلومات وکړي که نه د ده په نسب باندې د فتوې د ورکولو اهلیت څه دی لکه د چا نه به دی فتوا غواړي دی به د سړي ګیري ته ګوري چې څومره اوږده ده دی به د سړي جامو پیزار ته ګوري چې سپین دي که تور دي دی به د سړي پټکي ته ګوري که دی به د سړي شهرت ته ګوري که دی به څه ته ګوري لکه د څه معیار به صحیح دی نو معیار خو علم پکار دی معیار خو تقوا پکار دی معیار خو د علم سره تعلق پکار دی
د دې نه علاوه د باقي معیارات هم موږ د خلکو نه جوړ کړي موږ د ځان نه جوړ کړي دا معیار نو به هر حال د علم د فتوا د هغه چا نه غوښتل پکار چې د میدان کست هر چا نه فتوا غوښتل نه دي پکار چې اسانه چا خې خبرې وکړو خو سړی ته ښکاره شوه دا ته پوښتنه کوي یا په لار روان وي یا په جماعت کې ناست وي چا خبره کوله او دا هغه په فتوا پسې بیا روان شي یاره چې ما خو داسې اورېدلي نو تا چې اورېدلي و سړی پېژني د امام مسلم پر خپله مقدمه کې لیکلي دي وایي زمانه به راشي چې خلک به له ځانه حدیثونه جوړوي نو بل سړی نه به څوک تپوس وکړي چې دا مسله څنګه وایي دا خو ما اورېدلې وه دا خو داسې دا مسله چا نه دی اورېدلې وه وایي خبرې کړې جومات کې یو سړي تقریر کوي وایي څنګه مې وایي خدای مو نوم خیر نه راځي خو که مخې له راغی نو ګورئ درته خیر چې دغه دی که مخې له راغی نو ور یې پېژنم خو نوم یې رانه راځي نو تا له چې نوم نه درځي نو ته خو د هغه نه علاج نه کوې نو دا علاج نه ته دا خبره ډېره زیاته د علاج دپاره خو د لسو شلو کسانو نه تپوس کوي چې یاره کوم سړی به ډېر زیات ښه قابل وي کوم ډاکټر به ښه کوم سرجن به ښه چې د هغه نه علاج وکړي او مخکې نه چېرته د چا علاج کړی دی نو بیا څنګه چل شوی دی یاره هغه فلانکي سړي به علاج کړی و هغه ډېر ښه ډاکټر دی چا څنګه ښه ډاکټر دی چا وایي چې نه نه فلانکي ته علاج کوي دا بیا ټیک نو د هغې لپاره خو لګیا یې کید کورید کې ټماټر چې اخلي نو هغه غواړی راړی لیکن چې علم تپوس د چا نه کوي نو بس د هېڅ تپوس پلار مور تپوس نه کوي خو بس لګیا یې او د علم تپوس او ورته ویې یاره داسې خبره مې اورېدلې نو دا د دواړو طرف نه ذمه داري نو کان اسمه علی من افتاه د ده ګناه به په هغه چا چې چا فتوا ورکړې ده ومن اشار علی اخیه بامر دویمه خبره ده سړی د بل سړي سره مشوره کوي یاره جی دا حالات داسې دي او خراب دي او دا پارټۍ دي او دا ډلې دي او دا کارونه دي دنیا خبره کاروبارونه دي هر څه شی چې کوم کاروبار وکړم کوم خلکو سره ګاونډ وکړم کوم خلکو سره رشته وکړم یاره دې رشتې ته مې اراده ده کوم خلکو سره رشته وکړم تعلق ته مې اراده ده کاروبار ته مې اراده ده نو دی د هغه نه مشوره غواړي چې مشوره وله غواړي نو پکار ده چې هغه مشوره چې چا نه وغوښته نو هغه ته دا یو امانت حواله هغه باندې دی یو اعتماد پکار ده دی په هغه اعتماد پوره شي دی هغه له داسې مشوره ورکړي چې هغه واقعي دی د ځان دپاره ډېره زیاته خوښه اوس هغه له ده داسې مشوره ورکړه چې دی وتمبم د ځانه ده که خیر یاسې ما ته یې ویل دي زما به اوس مني دا د ځانه تمبول پکار ده چې ته ویل غواړي چې ورته به داسې که دې ته خو زما اراده ده دې ته خو زما دا چې دلته راشي دا خو به زما کار خرابېږي نو هغه ته یو داسې مشوره ورکړي چې د ځانه وتمبئ او هغه په تاوان کېږي او په نقصان کېږي نو دا بیا خیانت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ومن اشار علی اخیه بامر او چا چې یو مشوره ورکړه یو مسلمان ته د یو کار او یعلم ان الرشد فی غیره او دته ښه پته وه چې دا طریقه نه ده دا بله طریقه ده صحیح طریقه دا نه ده چې دا ده ورته وښودله صحیح طریقه دته معلومه وه چې دا بله ده نو کان فقد خانه نو ده دغه مسلمان سره خیانت وکړو دا مسلمان سره خیانت وکړو یو بل حدیث دی مشهور حدیث دی خو دلته هغه معنی دی نقل کړی چې په هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ټولو نه لوی خیانت کبرت خیانتا د ټولو نه لوی خیانت دا دی چې تا باندې یو سړی اعتماد وکړي او تا ته یو خبرې تپوس وکړي ستا نه د یو خبرې په باره کې مشوره والي ستا نه یو رایه والي او ته چې هغه له هغه رایې ورکړي نو هغه دا ګمان په تا وکړي چې تا رښتیا خبره وکړه او تا ته په خپله دا پته چې ما ورته دروغ وویل هغه در باندې د رښتیا ګمان وکړي او انت له به کاذب هغه د تصدیق وکړي هغه ته وایي چې ټیک ده ځکه چې هغه تا ته ګوري چې دا سړی خو دروغ نه وایي دا سړی خو دا زما دوست دی دا خو زما قابل اعتماد دی د باندې خو زما اعتماد دی خلق هم وایي چې زما په اعتماد نو تا ځان هغه ته قابل اعتماد ښکاره کړی او هغه ستا د اعتماد په بنیاد باندې تا نه تپوس وکړو او بیا د هغې نه بعد تا ول هغه ته لار وښوده ډاکټر له یو سړی ورشي او دا به له فیس هم ورکړي ځکه ته په اعتماد کړی چې ما ته به ښه دوایي لیکي دا او هغه په دې وجه د ده پروا نه ساتي هغه وایي ما نه خو کمپنۍ والا ویلي دا دوایي اخیستل غواړي نو هغه د ده په دوایي باندې اعتماد وکړي دا زما د بیمارۍ مطابق دوایي ده حقیقت کې هغه د ملټینیشنل کمپنۍ مطابق دوایي یا دغه میډیکل ریپ مطابق دوایي لیکي د هغه د ورځې مطابق د ده د بیمارۍ مطابق دوایي نه لیکي داسې پسې ورځه نورې خبرې وکیلانو پسې ځه په نورو پسې ځه په علماو پسې ځه نو چا چې مشوره وله ورکړه او داسې مشوره یې ورکړه چې ده ته پته وه چې دا ما غلطه وکړه نو دا د ټولو نه لوی خیانت دې نه علاوه بل حدیث دا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من اکثر من الاستغفار
چا چې استغفار ډېر زیات کړو د الله تعالی نه بخښنه ډېره زیاته وغوښته مغفرت او توبې ډېرې زیاتې ایستې مغفرت یې ډېر وغوښته نو جعل الله له من كل هم فرجا الله تعالی به د هر غم نه د اخلاصي لاره وباسي ومن يتق الله يجعل له مخرجا دا تقوا ده دا د الله تعالی تقوا ده چې سړی ګناهونه معافي غواړي ورته پته چې دا ګناه مې وکړه د هغې معافي خو خامخا غوښتل پکار یې خو چې ورته پته نه وي نو ګناهونه د معافي غواړي ځکه دا ګناه لپاره دا ضروري چې ما ته دا پته چې دا زما دا ګناه ده زموږ ځینې خلک به وایي تپوس وکړي یاره جی دا دومره تکلیف دی راته دا فلانکی مثلا دا سر تندی مې نه لګي کاروبار سمې نه خوري چې دا به د کوم ګناه سزا وي نو زه ورته وایم چې که ستا فرض که شل ګناهونه وي او زه درته دا ووایم چې دا د دې ګناه سزا ده نو د شلم ګناه نه به توبه وباسې او دا 19 به په ځای پراته وي لکه دا به د دې نه خو ته د هغه ګناه نه توبه ایستل غواړې چې د کوم ګناه په نتیجه کې تا د سر دیوال سره ولګېده دا کوم مشکل درته را پیدا شو ته صرف د دې ګناه لټون غواړې چې نور به په تندر لګي آخرت کې چې کېږي به کېږي خو هغه ګناه معلومول غواړې د کوم ګناه په وجه زما کاروبار خراب دا ډېر بد سوچ دی دا ډېر غلط اپروچ دی دا ډېر غلط انداز دی د ژوند چې یاره چې دا به د کوم ګناه سزا وي مطلب تا ته خو دونه پته ده چې ګناهونه خو دې ډېر دي ته دا ټول ګناهونه توبه وباسه که نه د هر ګناه سزا چې وکړو ته د خدای پاک طرف ته توبه وباسه دا کېدای شي الله تعالی ستا د سمولو یو لار جوړه کړي چې ته سم شي خو دا ته چې پکې دا وایې چې دا به د کوم ګناه سزا وي دا اپروچ خو ډېر زیات ناکاره دا خو ډېر غلط او خلک یې ښه پکې ولاړ نو تقوا اختیار کړه او تقوا دې ته وایي چې ځان ګناهګار وګڼه ځان الله تعالی ته عاجزه او محتاجه وګڼه نو استغفار کوه ګناهونه معافي غواړه یو عالم نه چا تپوس وکړ امام ابن جوزي لوی عالم د هغه نه چا تپوس وکړو ویې یاره جیزه سبحان الله الحمدلله ډېر ډېر ویم که استغفر الله استغفار ډېر زیات وکړه خبرې خو دواړه ټیک دي د الله تعالی تسبیح هم پکار ده او استغفار هم پکار دی خو هغه ورته یو ناشنا خبره وکړه هغه حالت ته به کتلي هغه ورته وایي چې خیرنه جامه د عطرو په ځای انځلو ته ډېره محتاجه ده وایي خیرنه جامه د عطرو په ځای وینځلو ته ډېره محتاجه ده ستا دا خیال دی چې زما جامې پاکې دي او زه به نور څه داسې که نه عطر پرې ومږم چې داسې مزېدار او نور راته پته نشته چې څښای چې څښای نو استغفار ډېر زیات کوه تا ته ځان نه دی معلوم نو خبره ده د استغفار په ذریعه باندې د سړي ګناهونه بخښلی کېږي ګناهونه معاف کېږي نو بیا ټیک ده چې موږ ګناهونه معاف کوه او سبحان الله ډېر ډېر وایه خو استغفار ته ډېر زیاته توجه غواړي معافي ډېره زیاته غواړي نبی علیه الصلاة والسلام به سل ځله معافي غوښته توبې یې ایستې نو څه ګناه خو یې نه ګناه یو نه کوله او توبې یې سل ایستې موږ ګناهونه سل کوو او توبه یو ځل نه وباسو دا الټه خبره روانه ده ومن كل ضيق مخرجا او د هر تنګ ځای نه او د هر مشکل نه د هغه د وتو لاره به الله تعالی پیدا کړي ورزقه من حيث لا يحتسب کله سړی په مشکلاتو کې ګیري او کله په هغه روزي تنګوي نو دا به دواړه خبرې به ملاو شي ورزقه من حيث لا يحتسب دا هغه ځای نه به د روزي درکړي ستا به ګمان هم نه وي الله تعالی سره خو د روزۍ لارې سره لږې خو نه دي په استغفار او توبه ایستل الله تعالی ته رجوع د دې مطلب دا دی چې کاروبار هم کوه منډه هم واه خو د الله تعالی مدد اخله ځینې خلک صرف دعاګانو طرف ته او ځینې سره خلک صرف کاروبار طرف ته او د شریعت تعلیمات دا دي الله تعالی نه دعا غواړه هغه روحاني لارې مې اختیاروه او دا پرونه بله ورځ مونږ تو سهار وختي چې به روان ټیله په لاره مو کتل د ملګرو ډېر زیات خیال نه و دا مزدوران دي دا چې کوم په لاره باندې په دې بس منصوبه کې په دې مین روډ باندې لګېدل دا کار خړ پړ مزدوران دا راجمع شوي وو داسې یو ګول دایره یې جوړه کړې وه دعا یې وکړه لکه د سکار ابتدا یې کوله او دعا یې وکړه دومره خوند یې راکړه دومره مزه یې راکړه چې دا اوس ګوره دا اوس هغه دعا په چل کېږي ده او خلک دا خیال یې دا سره څه خبر دی چې یو ګران کار د لاس اچو راځئ چې الله تعالی نه اول مدد غواړو نو هغه ګران کار ته لاس اچولو نو د الله تعالی نه مدد هم غوښتو او لګیالي کار خو کوي چې نه چې دعا یې وکړله او بیا لاړه د ډډې ولګوله نه خو کار یې کوه او دی هم نو چې راځئ خو به زور کوی نو بس کېږي په مشینان هم شته او کار هم شته او زور هم راځئ چې کوو نه مخکې دعا وغوښتله او دا ډېره لویه خبره ده دا ډېره لویه خبره ده دا هایلایټ شوې دی دنیا ته دا ښودلې شوې دی دا ګوره ورته تاسو خو وایه چې مذهبي خلک داسې کوي دا عام ساده مسلمانان دي مسلمانان دي په دې خبره پوه دي دا د خلکو د حوصله افزایۍ لپاره ډېره لویه خبره ده ډېر لوی میسج او ډېر لوی پیغام بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت ده چې من اکثر ذکر الله فقد برئ من النفاق څوک چې الله تعالی ډېر ډېر یادوي نو دی منافق نه
لکه چې منافقان الله تعالی یادي خو کم یادي او چې څوک د سره نه یادي نو هغه بیا د سره هیڅ شي نو منافقان مبارک قرآن دا وایي چې ولا یذکرون الله الا قلیلا لا یاتون الصلاة الا وهم کسالى چې منځل راځي نو شپې په ځان په سره راکاږي دړنه نه خو بس راشي په څه وجه راځي منځل په راسته نه راځي مون سره مینه نشته مون سره تعلق دا د زړه تعلق سره نشته خو یو عادت منتقده نو او ولا يذكرون الله الا قليلا او الله تعالی خو یادای خو لګي یادای څوک منافقان یعنی منځ کوي او په ناراسته کوي او الله یادای خو لګي یادای او چې دا د منافقانو کار شنو د مسلمان کار څه شو د مسلمان کار دا چې هغه په منځ کې د زړه خوشحالي شو د مسلمان کار دا چې الله تعالی ډېر ډېر یادای نو چې د سره نه یادای او یا لګي یادای او ځان د مسلمان ویني دا سره په چا فقې لګول ته حاجت نشته خو هر څه د خپل ګریوان کې سوچ پکار دې په کوم ځای کې ولاړ زه واقعي الله ډېر ډېر یادوم او د ډېر ډېر یادول مطلب څه دی چې الله چاته یادي خو د حکم خلاف ورزي نه کوي کنه اصل یادول خدا دا چې په لاس کې تسبیحات دي سبحان الله والحمدلله او په عمل کې هغه سودی چې هغه د منافقانو او د بيدینو خلکو کردار دي دا د خدای یادول نشو چاته چې یادي نو هغه نافرمانی نه کوي اول یادول خو یادي چې نافرمانی نه ځان ساتي او اطاعت او په خله یادول ډېر ډېر پکار دو حدیث نور دی یو اولنی حدیث دا مخکینی حدیث سره تاسو ته ما ویل غیبت په باره کې حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي من القى جلباب الحیاء نبی رسول الله فرمایي چې د حیا صادر واچي د حیا صادر واچي ماده سره په صادر کې پټ دی صادر خدا سره نو چې کمیس پرتو کې اغوسته صادر دی نو صادر مطلب دا دی چې ستا پرده په پټه نو هغه پرده په پټه ده او سره ولګي دا پټه پرده والا دا ساده هغه ته واچو نو اوس که خلک وایي چې د سامان مامان او عورت او هر څه ښکاري نو بیا خلکو د ګناه نه ده بیا ګناه ده چې د ولې دا ښکار کول نو دې معنا دا چې کوم سړی بې حیا دی نو چې خلک غیبت کوي هغه څه کوي چې داسې کار وکړي چې هغه خلک ګوري نو خلک به خبرې کوي په کار یې د ځان پټ کړی نو بیا ورته څه کار چې د چا پټې خبرې معلومولې نو کوم سړی چې بې حیا دی او هغه کلاو ګناهونه کوي کلاو ګناهونه کوي مظهر فسقا فکار باندې ګناهونه کوي نو د غیبت نشته د دې وجه خلک حکمرانانو غیبت ته وایي حکمرانانو غیبت نشته ځکه چې غلط کارونه په ډاګه ډاګه کوي او د زور په بنیاد کوي او آخري حدیث دا دی چې د حضرت معقل ابن یسار رضی الله تعالی عنہ دې په لار باندې روان او حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ هم روان نو حضرت معاویه رضی الله عنه کتل په لار کې څه شی او خطرناک لکه د غنو پولې یا څه شی څنګه پرته وو هغه لري کړ نو بیا چې لږ مخکې ته حضرت معقل ابن یسار ولې نو هغه ته بل شی ولې نو هغه لري کوم حضرت معاویه ته تاسو کوی دا تا کار ولې کوم تا وکړ ما زه کوم وې تا ته پته چې ما ولې وکړ نه ما ته پته نشته نو بیا دا حدیث چې من امات نبی رسول الله فرمایي من امات اذن عن طريق المسلمين چې مسلمانانو لاره نه تکلیف دې شي لري مو ازاز غته وایو ازاز غته خو نو خو هغه شی د تکلیف لري کوي زویم چې په دې کې هغه پولیس هم شامل دي چې کوم په لار باندې خلک تنګي کدا چې د لار نه خواږي نو دا په دام اماته الاذى عن الطريق دا د ازغین زیات تکلیف ورکوي خلکو ډاکوان خو د ازغین زیات تکلیف ورکوي خلکو دا لار دي شو کوي کته غاړه بې ځای ودرولې او بل سړی د لار بنده کړی نو دا خو د ازغین زیات تکلیف دی خلکو ته خلک یو ازغی په شي شي دي او دا نور خبرې وروړي په ځای پرې خو دي اذان معنا دا چې مسلمانانو لار بندي مسلمانانو د تلو لار بندي مسلمانانو د مخ کې تک چې مسلمان ته د مخ کې تک یعنی د دین په غټ عذاب یا څه شي چې هغه سړی د هغه عمل او د هغه کردار لوی تکلیف دی مسلمانان ترقی ته نه پرېږدي مسلمانان تعلیم ته نه پرېږدي مسلمانان مخ کې تلو ته نه پرېږدي دباوي د ملوکیت او د جبر دا سیستم چې دی دا انسانان دباوي دا انسانان دباول او هغه ترقی ته نه پرېښودل دا آزاد دی کنه دا د مسلمانانو ګروت او د مسلمانانو نشونما بندي ترقی بندي ټول نه لوی ترقی خدا دې دین زده کوي دین په لار کې رکاوټونه پیدا کوي نو هغه سړی چې هغه کار چې د انسانانو د یو نیکه طرف ته او مخکې تلو طرف ته د ازادۍ په لاره کې رکاوټ جوړېږي نو دا آزاد دی نو دا آزاد ازغینه والا دا د لوی شیز پورې دا ټول آزاد هغه سیستم هغه نظام دا ټول آزاد نو دا بیا د وسوس خبره ده څوک به ازغی لري کولی شي
څوک به یو بدماش لرې کولی شي، څوک به خپل ګاډی لرې کولی شي، څوک به د هغې نه بعد نور رکاوټونه. نو کوم رکاوټ چې د مسلمانانو په لاره کې راځي او هغه ته لرې کې، نو دا د ایمان لار، دا د ایمان طریقه ده. کتب له حسنه، نو دته به یو نیکي ولیکو. اوس هغه یو نیکي څومره ده؟ نو د هغې هغه نیکي به هغه هغې لږ اسان دی لرې کول. او که ته په د ګاډي نه پوه شوې، ته پسې د بل سپی دی په لاره کې دا دې لرې کړه، تا سپی را پرېښودی دی خلکو ته، خلک په لاره باندې خوري او داړي. تا یو بدماش کېنولی دی ځان سره او هغه خلکو ته لار نه ورکوي. نو د وړې خبرې نه واله د غټې خبرې پورې، نو چې کوم ورکوټې خبره وه په هغې کې ستاسو تکلیف ډېر زیات ونه کړو، د هغې به هم اجر وي. خو چې یو غټه خبره وه په هغې کې تا تکلیف تېر کړو، په خپله درته هم تکلیف میلاو شو، هغه شی چې تا لرې کوو ګټه وه هغه دې لرې کوله، یو شی وه هغه دې لرې کوو، یو رکاوټ ډېر لوی رکاوټ دې لرې کوو، ته په خپله هم ډېر په تکلیف کې شوې. ظاهره خبره ده، د هغې به اجر هم ډېر زیات وي چې کوم ګران کار خو که اسان دی او که ګران دی، خو چې په لاره کې رکاوټ دی نو دا لرې کړه. چې لرې کړه نو نیکي خو به شي. اوس نیکي به څومره وي؟ نو نیکي د وړې نه واړه د لویې پورې، داسې نیکي هم کېدای شي د غرونو نه هم غټه وي. نو دا نیکي به درته میلاو شي. او بیا پسې وروسته فرمایي چې ومن تقبلت منه حسنه، د چا چې یو نیکي هم قبوله شوه نو دخل الجنه. نو بیا لاړ چې قبوله شو، خو بس لاړ جنت ته، چې الله تعالی ته د هغه نیکي قبوله شوه. نو که یوه هم قبوله شوه خو جنت ته خو لاړ که، ځکه چې نیکي خو الله تعالی ضایع کوي نه، او د الله تعالی سره د نیکو اجر بیا جنت دی. نو مطلب یې دا دی چې دا د نیکۍ د حصول دپاره کوشش کوه. الله تعالی دې موږ